ګرانو مینوالو موږ به د خپله د یوټیوب ویډیو چې کومه ده هغه به څنګه وایرل کوو صحیح ده. نو هغه به موږ څنګه وایرل کوو ډېره اسانه طریقه ده. تاسو به سمپل لاړ شئ پلی سټور ته، به تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ وي آی ډي آی کیو صحیح ده. وي آی ډي آی کیو دا اپلیکیشن چې کوم دی دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دغه تاسو ته ښکارېږي دا دوه میو دا اپلیکیشن چې کله تاسو را ډاونلوډ کړه دا به تاسو اوپن کړئ. ما الریډي ډاونلوډ کړی دی. نو په دغه کې به موږ د ویډیو سیټینګ اپلوډ کولو طریقه ما تاسو ته ښودلې وه. دغه ویډیو ډسکرپشن کې زه لینک درکوم صحیح ده چې څنګه به موږ ویډیو اپلوډ کړی. تاسو هغه شانته اپلوډ کړئ ویډیو. نو نوره سیټینګ به موږ په دغه اپ کې کوو. تاسو به سمپل دغه اپ اوپن کړئ. چې کله تاسو دغه اپ اوپن کړئ ګوګل سره تاسو ساین کوئ صحیح ده. تاسو سره زه ګوګل سره کوم صحیح ده. هلته به تاسو خپله یوه چې کوم جیمیل باندې تاسو چینل جوړ کړی وي هغه جیمیل به ورکړئ صحیح ده. اوپن شي نو دغه تاسو ته کیز آپشن ښکارېږي د څلورم آپشن په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو به هغه ویډیو سلیکټ کړئ چې کومه ویډیو کې تاسو اوس اپلوډ کړې وي سیټینګ پکې کوئ صحیح ده. ما دا اوس ویډیو اوس اپلوډ کوم صحیح ده. په دغه کې زه سیټینګ کوم صحیح ده. دلته چې کوم تاسو به راشئ چیک لیسټ صحیح ده. چیک لیسټ درم آپشن ده صحیح ده. هلته تاسو ته لیکل دي ټایټل لینت د 20 نه د 60 پورې به تاسو هلته ټایټل ورکوئ. د 20 نه به کم نه وي د 60 نه به زیات نه وي صحیح ده. د دغه په منځ کې تاسو به خپل ټایټل ورکوئ صحیح ده. دلته دوم ته تاسو ته راشي ډسکرپشن لینت. ډسکرپشن لینت چې کوم دی دغه به په 200 ورډز نه کم نه وي صحیح ده. په 200 ورډز نه په 200 ورډز نه به زیات وي خو کم به نه وي صحیح ده. ټاګ لینت ټاګ لیست چې کوم لینت دی هغه به په 300 ورډز نه کم نه وي صحیح ده. په 300 ورډز نه زیات به وي کم به نه وي صحیح ده. نو دلته درم آپشن کوم دی دا به پبلیک وي دغه ویډیو صحیح ده. نو دلته به تاسو ته لیکل دي ایډیټ ون ټاګ ان ټایټل. تاسو چې هلته کوم ټاګ دی هغه چې کوم دی هغه به په ټایټل کې یو ضروري دی صحیح ده. لکه مثال سکیل چې کوم دی یا ولیکه سکیل به په ټایټل کې ضروري دی او په ټاګ کې ضروري دی او په ډسکرپشن کې ضروري دی صحیح ده. ایډیټ ون ټاګ ان ډسکرپشن صحیح ده. او لینکس ان ډسکرپشن په ډسکرپشن کې یو لینک ورکړه د ویډیو وي د تشي والی صحیح ده. هلته لاندې چې کوم دی دا چې کوم دی لکه مثال ته ورکوي هیش سکیلز هیش دا چې کوم دی دا به ضروري وي. نو تاسو به هلته راشئ ډیټ ته. په ډیټ ته چې کله تاسو راغلی اوس به دلته ما ورکړي دي مثال تاسو به خپل سیټینګ څنګه کوئ. یوټیوب میں ویډیو اپلوډ کرنے کا طریقہ صحیح ده. ویډیو اپلوډ صحیح ده. تاسو به دلته راشئ ډسکرپشن ده صحیح ده. ډسکرپشن ته چې کله تاسو راغلی دا ډسکرپشن چې کوم ورډز دی هغه به په 200 نه زیات وي صحیح ده. هلته ما ورکړي دي څومره 1966 صحیح ده. نو دلته پس به تاسو د ویډیو لینک ورکوئ صحیح ده. چې کومه ویډیو تاسو لینک ورکول غواړئ هغه ورکئ. دلته لاندې راشئ او دلته ما لیکلي دي صحیح ده. دلته تاسو چې کوم بل دی هلته چې کوم ټایټل کې تا یوه ویډ کړي ده ما ورکړي وي هلته ویډیو اپلوډ صحیح ده. ویډیو اپلوډ به تاسو دلته ورکئ لکه ما دلته ورکړي دي ویني ډاټ ویډیو اپلوډ دا به تاسو دلته ورکئ په ډسکرپشن کې. او تاسو به دلته لاندې ټاګ دلته لاندې ورکولی صحیح ده. کیورډز ته تاسو راغلی هلته تاسو ور ولیکئ ویډیو اپلوډ صحیح ده. چې کله تاسو ویډیو اپلوډ ولیکئ هلته تاسو سرچ کړئ صحیح ده. لکه زه مثال ورکوم ان شارټ خو ویډیو اپلوډ به تاسو ور ولیکئ ویډیو اپلوډ صحیح ده. اپلوډ دغه لکه ما په ټایټل کې ورکړی و په ډسکرپشن کې مو ورکړی و اوس یې زه په ټاګ کې ورکوم صحیح ده. دا به سلیکټ کړئ ایډ سلیکټ دا ما سلیکټ کړه صحیح ده. سلیکټ چې کله تاسو سلیکټ کړه نو دلته ټاکس چې کوم دی هغه ما پر کړی دی الریډي. تاسو به دا ټاکس چې کوم دی دغه به پوره کړئ په 100 ورډز نه په 200 ورډز نه به زیات وي کم به نه وي صحیح ده. او ډسکرپشن چې کوم دی دغه به زیاته وي هلته تاسو ته چیک لیست کې تاسو چیکولی شئ. او ډسکرپشن چې کوم دی دغه تاسو په چیک لیست کې چیکولی شئ. دا چې کله تاسو دا سیټینګ وکړه ما الریډي کړی دی په دا ویډیو کې نو زه چې کوم ویډیو ډېره سخته ویجدېږي تاسو یې ټرای په وکړئ که نه پوهېږئ ما ته کمنټ وکړئ زه به بیا طریقه درته وښیم. پبلش چینج ټو یور ویډیو دا به تاسو وایئ. هلته چې کله تاسو دا ووایئ هلته زده کړئ انټر یور فور کریکټریسټیک ویریفیکیشن کوډ دا به تاسو کومه جیمیل باندې تاسو په چینل جوړ کړی وي هغه جیمیل ته به یو کوډ ورشي. مثال هغه کوډ چې کله تاسو هلته ورکئ زه کوډ ورکوم تاسو جیمیل کې کوډ ورکئ ما کوډ ورکړ نو دا به سیو شي صحیح ده. او دلته تاسو ته کتلی شئ نو دغه چې کوم دا والی چې کوم غلط وي مثال تا ټاګ نه ورکړی نو دغه ځان ته سیر نشان به ورکوي صحیح ده. نو دلته به تاسو غونډ شنه کوئ. چې کله تاسو دغه نشانونه شنه کوئ نو دغه ویډیو تاسو اپلوډ شوله صحیح ده. نو تاسو بیک راشئ تاسو ویډیو چې کومه ده اپلوډ شوله نو دغه باندې ویوز پرې راځي. نو دغه چې ویوز زیاتېږي ورسره سبسکرایب او وایرل کېږي دغه ویډیو صحیح ده. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د راتلونکي ویډیو دپاره په لوی علم سپارم که تاسو نه پوهېږئ کمنټ وکړئ.